دی پاکستانی په سعودي عرب کې یو دومره غټه کارنامه کړې ده چې د ټولو پاکستانیانو سر د فخر نه اوچت کړی دی. تاسو به کتلی وي چې ډېر داسې پاکستانیان وي چې په دغه خلیج ملکونو کې په عرب ملکونو کې د پاکستانیانو نوم بدناموي، خو داسې ښه تربیت والا خلک هم شته دی چې په دغه عرب ملکونو کې د پاکستانیانو سر چې کوم دی د فخر نه اوچت ساتي، لکه داسې ښه کارونه کوي. اوس د پاکستاني څه کارنامه کړې ده چې وورئ حیران به هم شئ او تاسو به ضرور دی اپریشیټ کوئ. د دې پاکستاني نوم دی عادل احمد چې د په سعودي عرب مکه ښار کې 1 لک ریال ومونټل، په یو بیگ کې 1 لک ریال بندو جی د چې سټیم بیگ ومونټو او سټیم ان زپ کو زپ ته کولاو کو چې قتل چې پیسې دی پیسې ټچ کړم نه دی واپس په زپ را باندې کړه دی رورا او چې دا کم مالک د مالک په تکل کې ہوتے دی. عموما چې څوک پیسې ومونی نو ځان له ګډ ګورو چې کم ګډ کې دا پیسې پټ کم او کم ګډ کې کینم چې دا پیسې زوش مارما چې دا څومره پیسې دي. خو په دې دا کم پوسټ چې کم دا باقاعده د دوبۍ چې کم افیشل پیج دی غینه دا پوسټ شیر شو، نو دې مطلب دا شو چې دا داسې قسم خبرونه چې کوم ویغه آل ورلد کور کیږي نو پاکستانیانو یو ډېر ښه ایمیج دنیا ته پروزي. نو ما چې هلته وکتو کوم ډېر خلکو ډېر نیګیټیو کمنټس کړي، پاکستانیانو په ډېر غلط کمنټس کړي وو چې دا خو کیمرې دی هلته د کیمرو په وجه باندې به د پیسې واپس کړي او که چېرې کیمرې نه وي نو دی به تښتېدلی او فلانې به یې کړی او ډنګړې به یې کړی چې کم غل وي که نه هغه بیا د کیمرو پروا نه کوي. چې کم غل وي هغه وی راشي 1 لک درهم دی 1 لک ریال دی ایسته ځان له ټیکټ والا پاکستان لخپې وباسه، ځکه 1 لک ریالو نه جوړېږي د پاکستان 75 لک روپۍ ته جوړېږي، داسې کمې پیسې نه دي. نو داسې چې غل وي لالچي انسان وي نو هغه وی راشه بس 3-4 ریال به ټیکټ والم او پاکستان له بزم دا خو زما د 2-3 کالو تنخواګانې دي په یو ځای ماله میلاو شو. نو چې کم سړی غلی که نه نو هغه بیا کیمرې څه کوي چې هغه ماړه بس هغه هر ټایم بیا غلا کولی شي. نو ډېر خلکو پې نیګیټیو کمنټس کړي ګوره. او دا انسان چې کم دی عادل صاحب عادل احمد صاحب د چې څه ټایم بیګ ومونټو بیګ کې پیسې ټچ کړي نه صرف یې کولاو کو چې یو کتل پیسې دي زه پې واپس را بند کړی دی او د سعودي عرب چې کم پولیسو مقامي پولیس سره رابطه کړې ده او بیګ چې کم دی پولیس ته په حواله کړی دی. پولیس بیا د دنه هم لمبر ایشتلی دی وغایي چې کله مالک پیدا کړی دی نو هغه مالک بیا عادل احمد لمرنګ کړی چې ما سره ملاو شه. نو عادل احمد له به خامخا هغه لوکل چې کوم د چا چې پیسې وي هغه به دله انعام هم ورکړي دی به اپریشیټ کړي په ملا به هم ډبولي ویل ډن پاکستاني به هم وله ویلي چې زمانم د یاره پاکستانیانو کې ایماندار خلک هم شته. نو بیا دا خبر ګوره د دوبۍ پیج نه ما راوچت کو تاسو خپله سوچ وکئ چې دا به هر انټرنیشنل میډیا کور کړي وي نو دې سره د پاکستان یو ډېر ښه ایمیج دنیا ته ښودلی کېږي. نور خو زموږ پاسپورټ هسې موږ دومره بدنام کړی مونږه پاکستان نه مونږ بدنام کړی چې دا پاسپورټ مونږ سره په ایرپورټ څوک وویني نو زمونږ عزت نه کوي، مونږ له په ډېر په بدو سترګو باندې ګوري، زمونږ چیک اپ زمونږ زیات کېږي، مونږ له زیات سیکیورټي په نظر چې لکه پاکستانی روان دی سترګې څلور کا پاکستانی روان دی دا بیګې چې کول پکار دي پاکستانی روان دی څه ناڅه ټریک پې کړي وي وروره. وجه څه ده چې دا پاسپورټ مونږ په خپله بدنام کړی دی. خو خیر داسې خلک هم شته دی چې هغوی د دې پاسپورټ نه دا داغ چې کوم دی رو لرې کولو کوشش کوي. دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې تاسو هم خپله رای کمنټ کولی شئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.